مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو صحابي دغه غلام ابو لؤلؤه او دا لوارو نو په خوا به خلکو دي غلامانو باندې دیاړه کول غلام به واغښت نو هغه ته به تا چې کم کار درې هغه کوا ما خام به باندې دونه پیسې پیدا کړي نو مغیره ابن شعبه او طبيب استکار کوا مال به دومره پیسې دروازه یاد میاشتې دونه شی باندې عمر سے بازار کې روان دا ابو لؤلؤه ته امیر المؤمنین زما یو خبره وره وای وی ته د مالي نیک ته وای مغیره ابن شعبه ته چې مان دا دیاړي کما کی دونه نشم ګټه وی سونه د نغواړي یو مقدار یې وته خو دومره وی کار سکے وی د لوګاره مړوي د خو ته ډېرې ګټلې شي دا معمولی شی در باندې خو دې نو عمر ته په روان شو او د یو خبره وکړه وی طالبم یو جلنده جوړه کړ نو یو چاړې جوړه کړه دوه مخې دی او هغه له د زهرو به ورکړي د زهرو نو سار وختي حضرت عمر فاروق رضی الله عنه چې منځ کاو صحابه وای وی د عموما په مانځ کې سورۃ یوسف وای او سورۃ یوسف کې د یوسف علی السلام ډیره دردناک واقعه ده نو هغه سره به سلګي والی او داسې به جلل سلګي مې والی چې رستو سپونو کې به خلکو دا عمر سلګي ورېدي و چې په مانځو د سورۃ یوسف یې شروع کړ نو دا بدبخت چې ابو لؤلؤه دا مجوسی دا اور عبادت والو مسلمان نو هغه سره چاړه وغیره وستا او د شاته نه حضرت عمر په چاړه او داسې مضبوطی وو او د ظالم چې چاړې ته پورې وستا صحابه په ور منډې کړې ظالم دادي سوکړل سوارل صحابه ووال سوارل بس اخره کې یو صحابي سره کوټو هغه در خپل کوټ وستا او د پاسه په ور واچو چې کوټې په ور واچو د سره او سترګې او لاسونه پکې بند شو نو د بیا ځان لاله په هغه چالو په بیت لک نیولې بچ شو هغه په کوټاله وایته او حضرت عمر سے په ګرمه کې نو هغه وخت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه شاته ولا هغه د مټه ونیو او اوچته کو او د خپل ځان په ځای باندې تور مخ کې عبدالرحمن ابن عوف مختصر منذ رستو سکونو والا وی چې مونږ پوه نشو صرف دومره پوه شو چې څه ګړبړ شو جمعه کې خو بجلی نه او دومره پوه شو چې اول د عمر و ناګانه بدل شو د عبدالرحمن ابن عوف شو چې مونږ خلاص شو نو دی اوچت کو کوته یاو به هوش دی غریب نو چې لږ هوش کې راغی نو لومبې تپوس دا کوي مونږ شو کنه الله مونږ سونه هم دی مونږ شو یاو سمو شو او سیف سمو شو وی چوالم وی هغه مجوسی غلام ابو لؤلؤه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه غلام وی دې ظالم ته ما سم خبره کړې و ما خو تروانه خبره نه ورکړې لکه سات دیر شو به هوش شو چې هوش کې راغی نو زوی ته وی بچي عبد الله اوبراوړه هغه اوبراوړه چې اوبراوړه وی ما اوچت کې او 10 کوم او 10 کوم صحابه دې کې چا پیره تو دي زوی وته بابا دا او 10 مکوا 10 کې تی ممو ما خوی کتو بس کے وی بچے ما تا دین مخایا ما دا حضور پاک روزی مبارک تا گوتونی والا ما دا اغن دین دا کرن دین مخایا او دس کو او دس یو کو او اے نبیز وطوی دا دی اس کو شربتی چیغے والا پخلی وروالو نو اغتی پا دی خیٹا بار رو تا خیٹا سولیو دا صحابت پوئی شو چی دی اس پاتے کے دو والا نا اغی کے او دس کو بینتی بیگی او دس یو دس یو کو وی ما دا تکیا را کے ما کینا وی چې تکیه ورکړه وی مونږ کومه یا بابا خدای ته وګوره کوم لاس ته وکړه دی وخت ته په ناسته مونږ کې وی بچې ما ته دین مخایا کړ کې ناسته خپل مونږ یو او بیا دوی ته وی عبد الله بن عمر ته وی بچې یو لکه مې ارمان دی هغه ارمان مې سره هغه دا چې زه خخ هغه ځای کې چې کوم ځای کې رسول الله مبارک دفن یو حضرت والو جهان سردار دی بل حضرت ابوبکر صدیق نو پړه مې دا ارمان پروت نو لاړ شه او کوټه د عائشه ده د عائشه بیبي نه تاسو کا یو عمر دا ارمان لري نو کاغه او چې پکتا نو بیا را قبر التو کنه او کاغه وی چې نه نو بیا مې د مسلمانانو مقبره ته اوس عبد الله ابن عمر لار نو د مسلمانانو مور ته عائشه بیبي ته اخو خبر واغې جړلې غریبه اوخ کې بدل اوسترګونه بچ اوچولې ای بابا میرا لګلې ما او هغه چې د عائشه نه تاسو کنه په کوټه کې مال دی او قبر ځای راکې د دوه خپل دواړو مرګرو سره بخښم عائشه بیبي وته وی چې دا خو ما ځان له خوښ کړی ما یو قومي خاوند دی حضور پاک او بل قومي پلار دی ابوبکر نو زب شم وسلام خو ځکه عمر غواړي دا قرباني ورکوم دا د عمر شو او زب د مسلمانانو مقبره کې د نور مرګرو سره ښه شم نور بیبيانو سم نو زوی راغی عمر وته وی بچي سدي در سره څه سوال جواب دی راوړو ای بابا چې ستا کما خوا حق څه شو اجازه ته وکړه ای بچی را سی وکړه چې کله زمول شم کنه زما الله شیو سه
نو د عائشې بیبي د کوټې مخې ته کېدی نو بیا ته دوباره تپوس وکړې هسې نه دې وخت کې زه جمدیم نو حیا کوي او زما مخکې سم غږ نشي کولی نو بیا مې یو سی نو که بیا اجازت درکړه نو هلته هله قبر وکنه مې او که بیا اجازت میلو نه شو زما د مرګ نه پس د مسلمانانو مقبره کې مې ښخ کړې نو چې څنګه سا ورکړه او یا ویړو نو بیا یې وله اواز ورکړه عایشې بیبي عمر لاش یې وروړی دی څنګه دې خوښه د هغه وایي چې تپوس ته وکړې وایي قبر وله وکنه ځان له مې خوښ کړی عمر مې ځان نه خوښ دی قبر وله وکنه نو د حضور پاک یو ارمان پوره شو څنګه یو ځل جمعات ته حضور پاک را دننه شو خی طرف ته حضرت ابوبکر صدیق او ګس طرف ته حضرت عمر فاروق نو رسول الله مبارک خی طرف نه ابوبکر ونیو او ګس ته عمر ونیو او داسې مخامخ صحابه ته ودرېدو وی هکذا نبعث یوم القیامه وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقسې پاسو دغسې به پاسو هغه پیشنګویي د حضور پاک خدای پوره کړه حضرت عمر صاحب ورسره دفن کړه زمانو دا خو عمر صاحب دقه یکم محرم په دې میاشت کې وفات شوی یو ځل حضور پاک د احد په غر ولاړ یو ورسره حضرت ابوبکر صدیق او بل ورسره حضرت عمر فاروق او دریم ورسره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنهم اجمعین نو دا غر اجړقې زلزله پې راغله نو حضور پاک دی غر لا خپله پونده مبارکه راوبروله او وی فرمایل اسکن احد احد غلی شه دا ته پته شته چې په تا څوک ولاړ دي انما علیک نبی یو در باندې پیغمبر ولاړ دی و صدیق بل در باندې د ټول دنیا رښتونی انسان حضرت ابوبکر ولاړ دی و شهیدان او دو در باندې جمدی شهیدان ولاړ دی نو یو حضرت عثمان او یو حضرت عمر دا د پیغمبر علیه السلام یو پیشنګویي شوه چې دا دواړه به شهیدان کېږي دغه رنګ یو ځل په حرا غر باندې ولاړو نو هغې باندې هم زلزله راله او په هغې هم ورسره دا درې واړه ملګري ولاړو نو په هغې کې هم حضور پاک فرمایل چې یو پیغمبر ولاړ دی یو صدیق ولاړ دی او دوه شهیدان ولاړ دی یو باغ کې حضور پاک ناستو یو صحابي وی ما وی چې نن به د پیغمبر علیه السلام د څوکیدارۍ سعادت حاصلو زه به نن د پیغمبر علیه السلام څوکیداري کوم چې ما ته دا یو سعادت میلو شي چې ما په ژوند کې یو وخت یا یو ورځ د حضور پاک څوکیداري کړې ده په دې خدمت به قسم د صحابه خوشحالېدل چاته صاحب النعلین وایي هغه صحابي عبدالله ابن مسعود چې حضور پاک سره به پیزار ګرځاو پڼې به ورسره ګرځولې صاحب الوساده حضور پاک سره به بالغ ګرځاو ګدی به ورسره ګرځول چې په دې کښېني دا به پیغمبر علیه السلام دا خدمت به صحابه خپل لوی سعادت ګڼه چې د حضور پاک خدمت وکړم نو دا صحابي وایي ما وی چې نن به د حضور پاک څوکیداري کوم چې دا ماته یو سعادت میلو شي وی باغ کې حضور پاک ناسته ګرمي ده نو د کوي په غاړه کې ناست او خپې مبارکې په کوي کې ورښکته کړې وې ځان دې کړې دې کې وروډه به د باغ دې باغ نه به خلکو دیوال ته وکړو کړکۍ به پکې لګولې ما وی څوکې وی ابوبکر وی ور راته لرکا ما وی علی رزقک لک په قلار شه په اطمینان شه اورګه اجازت ته لغواړم ویرالم حضور پاک ته مې عرض وکړو الله رسول ابوبکر اجازت غواړي وی اجازت ورکا ورته کولاو کا او د جنت زیره مولا ورکا اجازت مې ورکا وته مې وی چې حضور پاک فرمایي چې د جنت زیره ورکا نو را دن نشو نو لک سات پس بیا وروټکید نو ما وی سوکې وی عمر ورلرکا ما صبر وکا اجازت د لغواړم نو حضور پاک ته مې عرض وکړ الله رسوله عمر اجازت غواړي وی د جنت زیره ورکا اجازت هم والا ورکا لک سات پس بیا حضرت عثمان وروټکاو مې سوکې عثمان ګوره د صحابو ته به دا څه پته لګېده چې حضور پاک په دې باغ کې دی نبي علیه السلام خو پټ راغلی و دې باغ ته نو مشکات شریف کې په دې خیري معجزاتو په دې بابونو کې یو حدیث نقل کړی دی چې د حضور پاک د خولې نه به خوشبویي تله په لاره چې به ته نو چې کم نږدې ملګري وو هغې ته به پته وه چې دا د حضور پاک د خولې خوشبویي ده نو په هغې به تلل نو نبي علیه السلام پسې به یې ځان رسو زمونږ په شان خوله نه وه چې بدبویي کوي هغې به یو خاص خوشبو په ټوله لاره پرېښې وه حضرت ام سلیم وایي حضور پاک مونږ کره ودو نو په دې تندي یې خوله راله نو ما شیشه راواغېسته بوتل یا ګیلاس لوښې هغې خولې ته مې ونیوه چې دا خوله پکې ځان سره محفوظ کړم
نو حضور پاک راویښ شو نو پتندی ګوته مبارک راخ کا او چې څومره خوله و زما په غلوخي کې راته راو بېولا وی ام سلیم په دې سکه وی ما وی دا الله رسوله دا خوله به موږ د بیمار د مرض د شفا د پاره استعمالو او دا به د خوشبویۍ د پاره استعمالو وی قسم دې چې څوک بنا جوړ شو نو موږ به معمولی او ساس کې وبو کې ګټ کا او په مریض بم اوس کا وی خدای به مریض د شفا ورکول او په مدینه کې چې وکړه خادي وا نو ما به د حضور پاک دا غخولینا یو ساس کې په دې ګوت راواغښت او په ځان به مې پورې کا وی مان به داسې خوشبو تلا چې وی مان به خدو تپوس کو چې ام سلیم دا خوشبو دې کم ځای غشته ده دا کومه خوشبو ده مونږ خو هر قسمه خوشبو استعمالو استاد دې خوشبو ډیره دی د دې خدای دې عطر ډیره بهترینه خوشبو ده ټول کور معطر کړي دي ټول کور کې ډډو دي خوري دي وای ما به تاسو ته پته نشتا دا بازاري عطر نه دی دا بازاري خوشبو نه ده دا زما د محبوب پیغمبر د خولي خوشبو ده نو صحابو ته پته وخو نږدې مرګري چې څوک به سره ډیر زیات پاتې شوی چې دا د حضور پاک خوشبو په دې لار پاتې شوی ده نو په دې تللی دی نو عثمان رضی الله عنه راغی نو ما په قلار شوري اجازت دل غواړم نو حضور پاک ته مې عرض وکړه الله رسوله عثمان رضی الله عنه اجازت غواړي وی اجازت هم ورکا د جنت زیر هم ورکا او د شهادت زیر هم ولا ورکا نور علم ما وتوی سیب اجازت ته ملو شو راځه او د جنت زیر قبول کو د شهادت هم قبول کا وی الله المستعان الله نه به مدد غواړم نو حضرت ابوبکر ته خي طرف ته کېناس پیغام پکوي کې وېزان دکړي حضرت عمر ته ګس طرف ته کېناس هغه په پکوي کې وېزان دکړي او زه اخوا ډک شو چې کم د کوي غاړه وا ډک شو نو عثمان سے بوته مخامخ کېناس نو دا حدیث راوي وای بیمار دین دا اندازه معلومه کړه چې دا دواړه وسره یو ځای کېناس ته د دوی قبرونه به وسره یو ځای وي او عثمان مخامخ کېناس نو ممکن ده چې د قبر وته مخامخ د بقی په مقبره کې جوړ شي او ما غسیو شو حضرت ابوبکر او حضرت عمر په هغه کوټه کې ورسره دواړه دفن شو چې په کومه کې د دواړو جهان مبارک سردار دفن دي او عثمان صاحب د بقی غټه مقبره د 10,000 صحابه پکې دفن دي هغه کې د حضرت عثمان رضی الله عنه قبر دی نو دا ګوره عمر یو ځل نه بار بار د جنت خوش خبری او زیری ورته ملو شوی